دویمه اهمه مسله دا ده چې کله مړی وشي نو چې څنګه په ژوند کې په ښځو باندې د دغې سړي نه پرده لازم ده، نو چې مړ شي هم په پرده لازم ده. زمونږ په اهل و عیال کې دا یو مسله ده چې ګاونډ کې هم مړی وشي نو زنانه به وایي چې مونږ ولې لاړ شو چې لږ ووینو. حالانکه زنانه دپاره د پردې حکم دی دې سړي سره ستا څه تعلق دی؟ نه ستا خاوند دی، نه ستا زوی دی، نه ستا پلار دی، نه ستا رور دی. دې څلورو سره ته میلاوېدی شي، لیدی شي. نو هغه ستا څه دی چې ته یې لیدل غواړې؟ بلکل مړي له دې لاړه شي، خو لیدل کتلو کوشش دې نه کوي. کتل ورته ګناه ده، حرام دی. دکه شان زنانه وفات ته د اهل او عیال خلک راغلي دی، په ژوند کې چې په څنګه دا زنانه حرامه وه، دکه شان د دغې لیدل ورته هم څه دی؟ ناجایز دی او حرام دی. خو د ده خور پرته یي نو کتلی شي ورته، د ده والده ده کتلی شي ورته، د ده ترور ده کتلی شي ورته. یعنی هر هغه چې د ده ورسره په زندګۍ کې لیدل کتل جایز دی، لاس ملاول نو د مرګ نه پس په کټ باندې هم لیدی شي. د حضرت فاطمه رضی الله عنها نه د چا ذهن پاک نشي کېدی چې کله وفات شوه نو ویې فرمایل، وصیت یې کړی چې زما جنازه به د شپې وړئ، لکه په زندګۍ کې په ژوند کې چې زما جسم زما کپړې چا نه وي لیدلی، چې په مرګ باندې زما جنازه څوک ونه ویني. نن سبا د زنانو غټ دلیل څه دی؟ وی چې ذهن د پاک وي، زړه د پاک وي، نو بیا څه خبره نشته کتی شي. نو د حضرت فاطمه رضی الله عنها ستا ذهن ستا زړه ډېر پاک دی څه، خو د هغې نه د زړه ډېر پاک وي نو بیا هم څه خبره. په دې دور کې دا خبره د څوک نه کوي چې ذهن پاک وي، زړه پاک وي، نو بیا ورته کتل جایز دی. هېڅ کتل جایز نه دی. د دې نه پس چې کله مړي ته دا مخ وتړل شي، خپې وتړل شي، نو د خپو تړلو په وخت کې به دا انسان دا دعا وایي: بسم الله وعلى ملة رسول الله، اللهم يسر عليه امره وسهل عليه بعده واسعده بلقائك واجعل ما خرج اليه خيرا مما خرج عنه. یا الله دا انسان ستا حواله کومه په ملت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. یا الله د سره ما باقی معاملات آسان کی، بعد کې راتلونکي چې کم مناظر دي د سره د اسانه معامله وکړي. یا الله واسعده بلقائک، خپل ملاقات ورته نصیب کړي. یا الله د دنیا په نسبت آخرت د ده دپاره بهتر وګرځي. نو کو چاته دا عربي کلمات نه یاد، پښتو کې دی وایي، پښتو کې دی ورته دعاګانې وایي. دغه وخت کې زمونږ د پښتو معاشره څه کوي؟ جړا شروع کړي، واویلا شروع کړي، مخونه وهل، ګریوان په ځان شلول، عجیبه عجیبه حرکتونه، په خولې باندې کفري کلمات، نعوذ بالله من ذلک. مانا الله پلار واغستو، داسې کلمات په بدې غوږونه اورېدلي، نعوذ بالله من ذلک. والدی وفات شوې وه زمونږ په خاندان کې، نو هغه نوجوان د سعودي نه کو د کم ملک نه راغلی و، نو شپه نیمه به یې ورسره نصیب شوې وه یا نه، والدی وفات شوه. نو تمانچې ته یې لاس کو، مونږ ټول میلمانه تلو جنازې له. نعوذ بالله من ذلک، نقل کفر کفر نه باشد، په خوله دا کلمات وویل چې نعوذ بالله دا الله څه کوي؟ کله خلق پیدا کوي او کله خلق وجني. زما سره دا تمانچه ده، زه د الله سره جنګ کوم، نعوذ بالله من ذلک. دا کلمات د هغه سړي په خوله باندې ټیک ته ته په غم کې تا باندې یو لوی مصیبت راغلو، خو دا ته څه ویې لګې؟ دې وخت کې د نبي علیه السلام تعلیم څه دی؟ مړي ته د خیر دعاګانې وکړه. ګوره حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې کله د تاسو نه یو انسان مړ شي